مخکې به ویله توره برم خانه نوابه سونې دې غوېړلې که چې باد یې رپوینه نو نور خو طالب هر کنډولې مې لوړ دی دینه مو ویلې سترګې پټې کړي دي دا روډ څه مو باندې بند دی یو خو سټیټ تا بند کړی دی یو طالب تا بند کړی خو د طالب څوک دی چې ته لاس نشې ورچوای تاسو جوش شته تاسو ټینک شته تاسو څه شی نشته پان روان دی چې کومې خویندې بوریږي خویندې کونډېږي او یتیمان پاتې کېږي د دوی پلنه به څوک کوي دا یو ځان ته سوال دی خو دا په پښتونخوا کې جنګ روان دی دا یو په کورمې کې نه دی جنګ د دهشتګرد او د پښتون دی خو پښتون به برای ممي څو پورې چې دا غرونه وي او پښتون به وي چې د اغیارو په پکیو به مړه نه شي د اغیارو په پکیو به مړه نه شي پښتانه شمه بلیږي په توپان کې دا به دې توپان کې بلیږي دا به ژوند ممي دا به یوه نوې رڼا خلي افسوس خبره دغه دی چې جنګ یې نه دی دا ډېره واضحه دی جنګ سوال دی او په درو جزونو دی چې افغانستان کې کوم کریډور سیپیک چې په پاکستان روان وو دې نه لوړو په وخان باندې افغانستان تیریږي سنټرل ایشیا ته یوروپ ته تیریږي هغه د دې سټیټ په مرزه نه دی نو دې دپاره چې دا کوم تیاری نه شي امریکې دلته بیس غواړي چې هغه خپې دلته ولګېږي او دوباره په ایشیا په غرونو داسې کیني لکه باز نو دې ته چې کوم میدان مو ورکوو نو ضروري خبره ده چې کیدای شي موږ دې کې بېکوره شو دا د شیعه سني جنګ نه دی شیعه سني د په دې پوه شي چې دغه د دهشتګرد او د پښتون جنګ دی بله خبره ورکې دغه دی چې دغه موږ څه خیر ته چولي یو غزه نه پرته یو په غزه کې به دا وي چې اور ورېږي دلته کې ساړه ورېږي یو ټمپریچر یې دی موږ سوال کوو سوال نه ګیله کوو ګیله نه د سټیټ څخه دوره پوځیان چې کور ته چې په کومې لیارې سل ګوډي به مخې ته راسي باوجود د دې لیارې باند اشیاو خورد و نوش باند ادارې موجودې دي سټیټ موجود دی په څه شکل کې خو افسوس خبره دا ده چې دوی مو خبره نه اوري یا مو د دې سټیټ احسانه یو یا مو څه ځناور منور دې تبریخ خو که څه چال دی نه چې د دې سټیټ او د دغو شهریانو منځه چې کومه دورې رسي ورځې په ورځې د دې ذمه دار به دغه سټیټ په خپله وي دغه ادارې به په خپله وي نو زه به په اخر کې دغه وایم چې د منظور پښتون جرګه راغلې وه هغې ته مو بیا یې زموږ تاسې ته انتظار یو ګرام ته ګرام نه وایو سر په سترګو راشوئ سترګې په لاره یو درته مو ایمل خان ته دا خبره کوو خپل مشر ته چې ای ایمل خانه تا نه څه پټ نه دي د مو څه دلته کېږي دوی تا نظر کېږي خو په خدای چې کومه چرګۍ چې ما په مری تېرېږي هغه د دا تماشا یې کتو دی نو د زه چې کوم پر یادونه کوم نو د خپلې خبرې د غالب په دې شعر ختموم چې بې خود به وقت زبه تپیدن گناه من بې خود به وقت زبه تپیدن گناه من دانست دشنا تیز نکردن گناه کیست یی زه چې تا لولم ما چیغې وکړلې ته په دې خفه شوې خو افسوس دا دی چې د پڅې چوړۍ سره د سالولولم دا ګناه چا وه نو موږ د ټولو مشرانو ته خواست کوو دا د مرکو د جرګو وطن دی داسې ستر ستر ناورینونه راغلي دي د سرونو نه دلته مینرونه جوړ شوي دي خو پښتون نه دی ورک شوی نو د سترو مشرانو ته مو بیا غږ کوو چې اجمل صاحب یې چې راځئ چې ملګرو څه جرګه ورسره وکړو اجمل څه بابا نه دی چې سوالونه یې قبلیږي دې ته جرګې په کار دي مرکې په کار دي بله خبره دغه دی چې زموږ پښتونخوا کې سترګې غړوو مخکې به ویله توره برم خانه نوابه سونې دې غوېړلې که چې باد یې رپوینه نو نور خو طالب هر کنډولې مې لوړ دی دینه مو ویلې سترګې پټې کړي دي دا روډ څه مو باندې بند دی یو خو سټیټ تا بند کړی دی یو طالب تا بند کړی خو د طالب څوک دی چې ته لاس نشې ورچوای تاسو جوش شته تاسو ټینک شته تاسو څه شی نشته نو دا ګیله مو د سټیټ ته کوو او بیا د خصوصا د پښتونخوا دغه نااهله حکومت سو دا بالکل خبر نه دی ته مو دلته کې لمبو کې سوځو دی چې عمران خان خرڅو وسړیه په مو رحم وکړه په مونه په پښتون رحم وکړه په انسانیت رحم وکړه نو اخري به دغه ویم چې بچا خان زنده باد نن ورځ چې موږ دا مختصر احتجاج دی انشاءالله سبا ته چې راځو د بخار به ولاړو بل ورته چې راځو بیا به در نه وي وسلام عوامي نیشنل پارټي ضلع کورم دا صرف یوې خبرې لپاره راغلي یو چې کورمې کې کوم باد هال شروع دی
ایمو مکمل ګیلې ریاست نه دي دا څه کوم څه کیږي دا د ادارو ناکامۍ ثبوت دی مو هیڅ پاریک سره هیڅ قسم ته داسې خبرې نشته دي خو چونکې ریاست دغه ځای کې خپلو مفادو دپاره یو داسې خطرناک کیل کوي څه دا مو د دښمني حکومت دی مو وړو بچیو ته منتقل شوله نو مو دا اپیل کوو د کې پی کې د خیبر پښتونخوا ټول عوام ته څه هغوی په دغې خبرې راپوڅېږي مو سره دغې خبرې کې مرسته وکړي څه دا ادارو باندې پریشر واچوي څه مو دپاره دلته امن قایم شي هسپتالو بد حال دی بچي مړه شولو ځوانان مړه شولو او مو د جرګو وطن دی د مرکو وطن دی ایمو ټولې مسالې په جرګو حل کیږي په مرکو حل کیږي نو مو انتظامیه ته دا یو څه څوره زر کېدای شي جرګې د بحال شي مرکې د بحال شي رابطې د بحال شي نو ایمو به دا ټولې مسالې ستونزې انشاءالله ختم شي